ورپسې جانس خان یا بلال یا داسې نور ماله چې کوم نومونه پاتې دي خو ټوټل مونږ 48 کسانو دغه یوه خبره وکړه چې انشاءالله اوټ به ورکوو اختیار ولي له دا نن زمونږ 2 بجې دا خبرې وشوې او زه د انسیې جنرال سیکرټري دا ماته ورته دا اعلان وکړو یو ځل بیا لږ وضاحت د دې خبرو کې علی خانه په راتلونکي 19 فبرवरी باندې به د لیاقت خان خټک مرګري د هغې ساتیان به چا له به وټ ورکوي دا لږ بیا زمونږ د لیاقت خان سره دغه خبرې وساطت نشته او نه د احد خان سره شته زمونږ خپل د انسیې یو خپل ګروپ دی چې هغه په 98 کسانو باندې مشتمل و په هغه 98 کې مونږ 48 کسان خپل راغونډ شوي نن علي خان لا تاسو چې کوم خبره وکړه چې زموږ د انتیې یو تنظیم دی د ناظمانو کونسلرانو دې کې تحصیل او ضلعي او ویلج کونسل ټول دي شامل دي دې کې کاجو واجب شو اجي نو شو اجازه شو دې کې دا ټول زموږ مرګري چې څومره دي اوس مونږه موجوده 48 کسان رايوځای شوي او هغه 48 کسانو د اختیار ولي په حق کې اعلان وکړو ما ته بیا خپلو ملګرو وویل چې ته د انسیې د اړخه یو اعلان وکړه او جاري باري کړه په 19 فبرवरी باندې به وټۍ ته پور کېږي دا په دې پی کې 63 دا مونږ صرف د 19 تاریخه پورې بقایا مونږ د پی ټی آی او ان شاء الله د خان مرګري د لیاقت خان مرګري د आवाज رسو چې را د مونږه کم خفغانو د نوخار چې مونږ د نوخار د پارسټ غوښتو هغه نوخار هغه خفغان برقرار پاتې شو هغه ته آزاد پیدا ونشوه څه خبره ترې پاره کې ونشوي نو لہذا مونږه جی یو ځل بیا سامعینو سره دا خبره شیر کو د بریکینګ نیوز په شکل کې چې نن په نوشیره کلان کې یو شمولیتي پروګرام دی په دغه شمولیتي پروګرام کې د لیاقت خان د احد خان خټک د هغې ټول مرګري موجود دي او د هغې په موجودګۍ کې ماشاءالله د دې خبرې اعلان وشو چې په 19 فبرवरी باندې به دا خلک به د لیاقت خان خټک د مرګري دغه ټول دوستان دی به هغې به اختیار علي خان ته وټ اچوي دا یو ځل بیا د خپل سامعینو سره دا خبره شیر کو د احد خان خټک او د هغې د مرګري په موجودګۍ کې دا خبره وشوه او په ډېر واضح انداز سره وشوه چې راتلونکي 19 فبرवरी باندې به دغه وټ به هغه به د نور چا لپاره نه استعمالېږي بلکې دا به په 19 فبرवरी باندې به دا وټ به د اختیار علي خان په حق کې استعمالېږي کومه خبره چې هغه دی په هغه کې په شپ کې به پاس کول او هغه به نه منله نن د دې خبرې په ډېر زبردست انداز سره او په ډېر کلیو انداز سره د دې خبرې وضاحت وشو چې په 19 فبرवरी باندې به دغه لیاقت خان خټک او د احد خان خټک دا ټول مرګري به دا به هغې ته وټ به ورته اچوي دا د بریکینګ نیوز د سره دلته نسته او صافي مو پیر مشرف شاه یو ځل بیا مو د سره شیر کو او نن د دې خبرې وضاحت ډېر په کلیو انداز باندې وشو چې په 19 فبرवरी باندې به د لیاقت خان خټک او د احد خان خټک دا مرګري به دا به خپل اوټ رای به دا به د خپل رای اظهار به د اختیار علي خان په حق کې کوي ستاسو صافي مو پیر مشرف شاه دلته نه اجازه غواړم نیکسټ به ان شاء الله بیا دې ویږي فعلا دلته نه د بریکینګ نیوز سره د اجازه غواړم جی وسلام